او دا پسې حدیث ارتوایم خوند پکې خوند دی او حواله ده. اوس ګوره خالی دا حدیث چا ذکر کړی دی؟ ټولو نه اول علامه ابن الاسیر کتاب نوم واورئ اسد الغابه فی معرفت الصحابه. 8000 صحابو احادیث او تذکرہ ده پکې. دویم نمبر دا حدیث چا ذکر کړی؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت الله تعالی علیہ کتاب نوم الاصابہ فی تمییز الصحابہ. دا حدیث چا ذکر کړی دی؟ سبل الهدى والرشاد امام صالحی رحمت الله تعالی علیہ. دا حدیث چا ذکر کړی؟ صاحب د کنز العمال امام متقی الہندی رحمت الله تعالی علیہ. دا حدیث چا ذکر کړی؟ په مجمع الزوائد کې علامہ حیثمی رحمت الله تعالی علیہ. دا حدیث چا ذکر کړی؟ امام طبرانی په معجم کبیر کې، امام طبرانی په معجم اوسط کې دا حدیث مبارک ذکر کړی دی. علی ذل القیاس ډېر حوالې زور کولې شم. دا حدیث واورئ. حدیث څنګه دی؟ یو خوندور حدیث دی او یو د جنازې نه پس په دعا باندې دلالت کوي. حدیث داسې دی، یو صحابي دی دا اغي نوم دی طلحه ابن برا الانصاری رضی الله عنه. دا یو صحابي او دا بالکل هلکو ځوان نو عمر چې څه ویل کېږي هلک 12-13 سالو چې څنګه حضور مبارک طلحه ابن برا چې څنګه حضور مبارک په اول نظر باندې ولید، څنګه چې ولید ډایرکټ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک پورې کلک ونخت، چې څنګه ولید کلک پورې ونخت ډایرکټ داسې یلصق په حدیث کې دی ټینګ ور پورې ونخت. او څه فرمای نبی علیہ السلام ته؟ مرنی یا رسول الله مبارک ما ته څوکړه، ما ته حکم وکړه چې د کوم یو شی حکم ستا خوخي بس ما ته څه وایي چې زه کوم کنه ځه. او څور ته فرمای ولا اعصی لك امرا یا رسول الله د ستا د حکم نافرمانی به زه نه کوم. او کراته یعنی چې څه شي حکم کړی راته وکړه امتحان ما وخلا او چې ویلې ډایرکټ پورې ون خطا چې دا مخ د دروغجن انسان نشي کېدای. او څور ته فرمای چې وکړه راته حکم چې څه حکم را؟ نبی علیہ السلام ور سره خوشتبی کړه. ها څور ته فرمای نبی علیہ السلام ورته فرمایل اذهب فقتل اباکا لاړ شو خپل پلار قتل کړه. سخت شوی کنه لاړ شه ما خبره مني قضا لاړ شه پلار قتل کړه. صحابه کرام فرمای بس فخرج موليا نبی علیہ السلام یې پرې خدا په منډه باندې لاړ چې ګوره چې زیل قتلوم کنه. نبی علیہ السلام ورته आवाज وکړ دلته راشه ورته حضور مبارک څه فرمای ورته فرمای فإني لم أبعث قطيعة الرحم زدی پاره نه مراغله چې زرشته کټ کړم زدی د پاره راغلم چې پلا روزه سره ملاو کړم ورته فرمای دلته راشه. ما صرف معلومول نو ستا ډیر په جذبه کې وی چې حکم راته وکړه چې سره ته وای زه منم نو پلار ډیر سخت شاده نو مرته چې اذهب فقتل اباکا لا شو پلار وژنه بس نه منډه کړه. بیا دا غي نه پس د نوم د طلحه ابن برا نبی علیہ السلام په ډیر کرام د یو ځل بیمار شو. دا څومره کتابونه چې مارته د غټولو لیکلي او دا خلکو ته بیان کړ چې کله بیمار شو پیغمبر علیہ السلام مبارک یا عیادت لراغی بیمار پرسیل او چې کله حضور مبارک راغی کنه نو د په حالت د بیهوشی کې بیهوشی پر راغلی حضور مبارک یې سر تکې ناست. حضور مبارک او فرمایل چې ما خیال چې دای پاتې کېدو والا نه دی، مشکل چې دته فاقه او صحت حاصل شي او چې کله وفات شي ما ته بیا خامخه وایي چې زه په هغه باندې څوکم جنازه. دا شپه وه د مبارک حضور علیہ السلام مبارک لاړ دلته دی په هوش کې راغی. څنګه چې هوش کې راغی صحابه کرام فرمایي چې اول پوښتنه دا وکړه چې رسول الله مبارک ما عیادت لراغلو وی چې مونږ ورته وی چې آو راغلو وی چې څه وی چې وی فرمایل چې بس بیا ماته وایي شارټ کټ وی چې دور تو فرمایل طلحه خپل کور خلکو ته چې خدا سکار دې ما خپل ځان ښکاری چې کې دې شي زپاته نشم.
نو تاسو داسې کار وکړئ چې جنازه په ما باندې یو عام صحابي وکړئ، پیغمبر علیه السلام مبارک له تکلیف مور کوي. شپه ده ځکه صحابه کرامو خو به مړه شپې دفن کاوه، شپه ده په منځ کې یهودیان دي، تکلیف به ورته ورسوي، ځناور مناور دي، بس رسول الله مبارک له تکلیف مور کوي. مور ته بس ما باندې جنازه وکړي، دفن مکړي، سحر رسول الله ته وایي. خو دوه خبرې صرف ورته وکړي چې صرف دا دوه خبرې زما ورسوه. اول نمبر یوم سلام په وایا چې طلحه ابن برا سلام وایي. او دویم نمبر کینه پرې خیر دی. دویم نمبر شه دی دا سړی یو چت کې یو کس یې کړی، خیر دی آرام باندې. سبحان الله، نعره تکبیر، نعره رسالت، تاجدار ختم نبوت. خیر دا کسان یو دوه کس اوچت کې دا سیټ لیوي سي ما ته متوجه شې تاسو دا د خپل کیفیت دی. نو دی وجنا زما څه پیوایا، زما سلام پیوایا. او بیا سوای دویم نمبر دا خبر واوري، سلام نفس ورته وایا چې طلحه زخه په خاورو کې، زخه په قبر کې، ورته وایا چې رسول الله مبارک طلحه د پاره الله نه سوغړ، الله نه دعا وغواړه. او ماغه خبره وشوه، د مبارک وفات شو، جنازه په وشوه، رسول الله مبارک ته اونوي شپې یا دفن کا چې کله سبعی سحر منزلا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک راغی، سلام یې وګرځاو. صحابو نه اول تپوس د طلحه ابن برا وک، اول تپوس طلحه ابن برا څه حالت دی، څنګه دی؟ صحابه ورته فرمایي یا رسول الله هغه شپې وفات شوی دی، هغه باندې موږ جنازه کړې ده، یا رسول الله مبارک هغه موږ دفن کړی دی. ورته فرمایي ماتم ولې ونوي یا رسول الله طلحه سی بوي چې مور ته وایي، او دی وجنا چې پلیار کې ورته تکلیف ملاو شي، حضور مبارکه خوب به خراب شي، عبادت به خراب شي، تکلیف ورته ملاو شي. بس ما سلام ورته وایي، سلام نه پس ورته وایي چې طلحه ابن برا ته دعا وکړه، بس دا کافی ده. صحابو ته فرمایي چې ما د طلحه سیب قبر لبوزي. اوس ګورئ حدیث الفاظ دا دي چې طلحه سیب قبر للاړ، دلته دوی وایي چې دا خو د دفن نه پس کړي، دفن نه پس خو چې مونږ هم منو، دفن نه پس نه. ما حدیث په پسلګاو روایت باندې دا حدیث راغلی، ما خو یو څو کتابونه ارته وي قبر لی بوته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طلحه سیب په قبر باندې صفونه جوړ کړه، صفونه خلک دعا لپاره جوړي، کومز د جنازې لپاره جوړي صفونه. حدیث صراحت الفاظ دادي چې صفونه یې جوړ کړه، چې کله صفونه جوړ کړه موږ د جنازې اوخه دا دعا د موږ د جنازې نه پستا فرفع يديه، پیغمبر علیہ السلام لاس اوچت کړ، صحابه ور سره لاس اوچت کړ، سیو فرمایل اللهم الق طلحه وانت تضحك اليه ويضحك اليك. خدای پاکا طلحه مبارک سره په داسې حال کې ملاو شه چې طلحه ته خاندي او ته طلحه ته خاندي. دا دعا پس ته جنازې نه پیغمبر علیه السلام په لاس پورته کولو باندې کړی. اوس د دوی محدث وخت پوره دی، بس وخت پوره دی زما. د دوی محدث صرف خبره کړم، شاه انور شاه کشمیری روخله انوار الباری، انوار الباری دا یې شرح لیکلی دا، چا لیکلی سید محمد انور شاه کشمیری دیوبندی، هغه شرح راوخلی انوار الباری. دا حدیث چې دا کوم مارته وي دین لاندې څه لیکلی، دا خو دیوبندی لیکلی، شان ورشا کشمیری لیکلی، دی حدیث نه لاندې لیکلی وی چې دی حدیث نه دا ثابت شو چې په لاس اوچتولو باندې جو دعا جنازې نه پس دعا کړل، په دې کې هیڅ حرج نشته، دا د رسول الله طریقم دا او دا د صحابو طریقم دا. شان ورشا کشمیری لیکلی دغه حدیث نه لاندې په انوار الباری کې. اوه مفتی فرید صاحب خو پیژنې کړه دا ټوله دنیا هغه یو فتاوی لیکلی دا، فتاوی فریدیه. وی ګورئ یو بل نوم یې دی فتاوا دیوبند پاکستان، دو نمونه دي، خو بل نوم یې فتاوا فریدیه.
جلد نمبر 6 یا 7 په چاپینګ کې فرق راتلی شي. اخ کې وګوره مفتی فرید صاحب نه پوښتنه شوې سوال جنازې نه پس دعا دا پکار ده کنه مړی ته فایده رسي کنه رسي؟ جواب یا تاسو په خپلم بیا وګوره. جواب پس ته جنازې نه مړی د پاره په دعا کې هیڅ حرج نشتا بلکې مړی ته په دې باندې فایده ملاويږي. وګوره تاسو خپل فتاوا فریدیه وګوره کدا خبره پکې نه وزي ذمہ دار